د دوبۍ په مسافرو دی الله خصوصي رحم وکړي. په دوبۍ کې ډیر تیز بارانونه، سیلابونه او دغه طوفانونه را شروع شوي دي. ډیرو زیاتو مسافرو موږ سره په میسیجونو کې رابطه وکړه، کالونه وکړل او دغه خپل تکلیف یې زموږ سره شریک کړو. دغه یو ویډیو کلیپ را سره دی، دا هم تاسو وګورئ. یو مسافر دغه ویډیو کلیپ کړی دی. بخښنې غواړي ولې چې که دغه رنګه د باران وسم ورېږي مسردار بارش روان دی. که دغه رنګه دا باران ورېږي نو لکه مزید به هم حالات ډېر کړکېچن کوي. د بلها مسافرو دیرو ته اوبه لاړې او کیسه ډېره ورانه ده. الله دې رحم وکړي. او نایکان بالکل په ټینشن کې دي، ته خو هم په ټینشن کې دي چې ډوډۍ هم پکې نه خوړه کېږي. وروره دلته پکې لمونځ او دا قصه پکې هم نه کېږي. الله دې منبر نه غم ماف کړي. او قصه داسې ده چې د ملا څخه په ګاډو څه ترتیب نشته. نو موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ الله دې وکړي چې زموږ دا ستونزې په خیر شي. او قصه ډېره زیاته کړکېچنه ده، تیز وایي، ډېر تیز ګلۍ ډکې دي، روډونه ډک دي، د وتو هېڅ قسم سره او ګودر نشته. بس د الله ما سره دی چې الله تعالی به مرسته کوي. تاسو په دعا سره صحیح ده. نو موږ په دعاګانو کې یاد وساتئ یار، ډېر حالات کړکېچن دي. چې څومره هغوی دا وخت په تکلیف کې دي، د هغوی کورونو ته، د هغوی دیرو ته اوبه وردننه شوي دي او د ناستې، د ملاستې، د خوراک، هغه د مونځ او د ځای هم نشته دی. نو په دغه موقع باندې ما ضروري وګڼله چې تاسو ته دغه یو پیغام درکمه چې په خپلو دعاګانو کې د دوبۍ مسافر دا بالخصوص یادوي او بالعموم په ټول ملک کې په زیاتره حصو کې د افغانستان د پښتونخوا دا سیلابونه راغلي دي. ډېر شي خلک چې دی تقریبا 90 پورې خلک چې دی دا په افغانستان کې ترې وفات شوي دي. دغسې دلته کې پښتونخوا کې هم ډېر زیات تکلیف دی. الله جل شانه دې په موږ او تاسو باندې خصوصي رحم وکړي. یقینا دا د الله د طرف نه هغه ازمایشات او هغه د عذاب یو شکل دی چې زموږ د عملونو هغه رزلټ دی چې الله جل شانه یې موږ ته راښیي په مختلفو شکلونو کې، کله د طوفان په شکل کې او کله د وبا په شکل کې او کله د باران په شکل کې او کله د سیلاب په شکل کې. نو الله دې خصوصي رحم وکړي په موږ او تاسو باندې. دغې مسافرو ته خاص دعاګانې کوئ. په دغه موقع باندې به زه تاسو یوه دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل نه وښیمه چې کله به دغسې موسم خرابېدو، دغسې حالات به جوړېدل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو دعا ویله چې اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. نو موږ او تاسو ټولو ته دا پکار دي چې د دغې دعا اهتمام وکړو. د دوبۍ چې څومره مسافر دي هغوی ته زما خواست دی چې د دغې دعا اهتمام وکړئ. دغه رنګې دلته په ملک کې دننه د افغانستان چې څومره مینوال مونږ ګوري دا وخت هغه ټولو ته زما خواست دی، ټول هم مسلمانان چې کوم د دې تکلیف نه بچ هم دي هغوی ته هم زموږ خواست دا دی چې دغه دعا د دې ډېر اهتمام کوئ، په خپلو عملونو باندې استغفار کوئ. دا زموږ او ستاسو د عملونو نتیجه ده. زما طبیعت انتهایي خراب دی، بیمار یم، څو ورځو نه تکلیف دی راته، خو بیا هم دغه ویډیو پیغام مې تاسو ته چې دی دا جاري کوم. نو کوشش وکړئ دغه در سره شیر کړئ او نور هم دغسې حالات جوړ شوي دي چې په هغې باندې تاسو سره زه یو څو خبرې وکړم. خو انشاءالله که طبیعت مې برابر و په نیکسټ کلیپ کې په راروانه ویډیو کې بیا نورې خبرې کوو د سیلاب او دغې حالاتو متعلق. الله دې په موږ او تاسو باندې خصوصي رحم وکړي. الله دې موږ او تاسو د خپل عذاب نه، د خپل قهر نه، د خپلې غصې نه محفوظ وساتي. د دوبۍ چې څومره مسافر دي چې دا وخت ډېر په تکلیف کې دي، نه کار ته وتلی شي، نه روزګار ته وتلی شي، نه په خپلو دیرو کې د ناستې ځای شته دی، هغه اوبه دومره وردننه شوي دي، هغې دپاره هم زموږ خصوصي دعاګانې دي. الله جل شانه دې پرې خصوصي رحم وکړي او الله دې دغه راغلی عذاب په بهترینه طریقې سره د هغې نه واپس کړي او الله جل شانه دې موږ د خپل عذابونو نه محفوظ وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.